السلام علیکم. د جین 91 نیوز مهم خبرونو سره زه مرشد خان. اولنې خبر تاسو درکو چې د ان پی جی په قیمت کې یو لوی کمی مخې ته راغلی. د ان پی جی قیمت د 250 ته اوس 180 روپۍ ته راغلی دی. په کورونو کې په ګیس باندې په سلنډر باندې پخلی کوونکو دپاره دا یو لوی او مهم خبر دی. دویم خبر تاسو درکو چې کوم شهید کړل شوي پولیس اهلکار دي هغې دپاره د خیبر پښتونخوا حکومت باقاعده طور باندې د پلاټ ورکولو اعلان کړی دی. یعنې په خیبر پښتونخوا کې چې څومره سرکاري هاوسینګ سوسایټي دي په دې کې 1500 پلاټونو باندې به قراندازي کیږي او دغه قراندازۍ په نتیجه کې به په ډیوټۍ دوران کې شهید کړل شوي پولیس اهلکارو ته دغه پلاټونه ورکیږي. دریم خبر تاسو درکو چې په دنیا کې د پالسۍ ورکولو په نمبر کې باقاعده طور باندې اضافه مخې ته راغلې ده. د انساني حقوقو تنظیم امنسټي انټرنیشنل یو رپورټ جاری کړی دی او دغه رپورټ تر مخه په ټوله دنیا کې د 2023 د اعداد و شمار مطابق 1153 د پالسۍ واقعات رپورټ کړل شوي. د لاهور په یو کلي کې په یو کور کې مخې ته راغلې ده چې په کور کې کار کوونکي 2 نوکرانو د مالکانو نازیبه یعنی غلطي ویډیو ریکارډ کړی دي. د دې نه وروسته دغه مالکانو یعنی د کور مالکانو باقاعده طور باندې پولیس ته کمپلین کړی دی او د کمپلین نه وروسته یې دغه کارکوونکي زنانه پولیسو گرفتاره کړي دي. بل خبر تاسو درکو افسوسناک خبر دی چې د روهیت شرما کورنۍ یعنی ښځې باقاعده طور باندې خپل سوشل میډیا اکاونټ نه د آل آیز آن رپا چې کوم پکچر و هغه یې باقاعده طور باندې ډیلیټ کړی دی. تاسو سره یاد وي چې د روهیت شرما کومه کورنۍ د ښځه ده هغې باقاعده طور باندې خپل سوشل میډیا اکاونټ نه آن آیز آن رفا په نوم باندې یو پکچر چې کوم دی هغه یې اپلوډ کړو کوم چې اے آی جنریټډ پکچر دی. د دې نه وروسته په سوشل میډیا باندې د روهیت شرما په دغه کورنۍ باندې د دباو زیات شو او باقاعده طور باندې تنقید زیات شو. تنقید نه وروسته هغې د خپل تصویر د سوشل میډیا اکاونټ نه ډیلیټ کړی دی. بالکل اخره کې تاسو ته خبر درکو چې کوم افسوسناک خبر دی د نوښار کې په یو فحاشي اډه یعنې په یو کور باندې پولیسو چاپه وهلې ده چې پکې 4 زنانه او 4 سړي باقاعده طور باندې گرفتار کړي دي. پولیسو وینا ده چې د علاقې خلکو باقاعده طور باندې کمپلین کړی د دې قسمه واقعاتو نه تنګ راغلي نو د دغه کمپلین نه وروسته پولیسو یو مضبوطه نفري چې کوم دی په دغه کور چاپه ولې چې پکې 4 سړي او 4 زنانه گرفتار کړي دي. د پولیسو دا هم وینا ده چې د کور کې د فحاشي اډه چلونکي د نشې په کاروبار کې هم ملوث دي. د ننني مهم خبرونو سره زه ارشد خان ستاسو اجازه غواړم. د الله په امان.